نننې دلته زمونږ په جامعه نوشیره کې د رمضان المبارک په دې بابرکته میاشت کې او د روزې په حالت کې په یو نورانی محفل کې نن مونږ او تاسو راجمع یو. فهمی دین کورس کې نن 7 نمبر درس دی او موضوع بیان او گفتگو نن دا غیبت کی تباکاری یا د غیبت د دې موزی او ګندا او د ګناه عملنا ځان لري ساتل، د غیبت نه اجتناب کول او د غیبت نه پرهیز کول. نن په غیبت باندې یو څو خبرې عرض کومه. د دوانو جانو سردار آقا نامدار محمد عربی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی الغیبت اشد من الزنا، غیبت دا د زنا نم لوی گناه دا. رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو د دې مردار موزی عمل نخپل بزامان کیوں ساتي. زکا د غیبت متعلق حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ دا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دے. د دې صحابی نا یو غلطی وشوا، یو خطا ته نه وشوا. د دوانو جانو سردار آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دربار گوہربار کی حاضر شو او د دوانو جانو سردار آقا نامدار دربار کې عرض کړي اے د الله محبوبا زمانہ خطا وشوا، گناہ رانه وشوا، بدکاری رانه وشوا، ما باندې حج جاری کا، ما رجم کا. زکه دا صحابی شادی شدو. حضور مبارک خپل صحابو ته او فرمایل اے زما صحابو حضرت ماعز رضی اللہ عنہ میدان توبہ سے دی رجم کے سنسارے کے د دوانو جانو سردار آقا نامدار خپلا بذات خود حضور مبارکم میدان ته تشریف یوڑو. کله چې دغه صحابی پکانو باندې رجم کو سنسارے کو، کله چې حضور مبارک واپس راتلو پلاره کې دو صحابه دي د انصارو خپل درمیان کې خبره کوي او د دې صحابي باره کې وایي چې د په خپله باندې د خپل جرم اقرار وکړو. لم تدعه نفسه رجم رجم الکلب، او که د چرته د خپل جرم اقرار په دربار رسالت کې نه وي کړی او ځان د خپل جرم پټ ساتلی وي، دا خپل جرم پټ کړی وي، نو دی به داسې د یو سپي غونته پکاڼو باندې نه رجم کېدو، پکاڼو باندې به نه ویشتلی کېدو. چې کله د دوو صحابو د انصارو د دې ماعز رضی الله عنه باره کې داسې خبرې وکړي، د دوانو جانو سردار آقا نامدار د دې صحابو دا خبرې واورېدې، خو څه تبصره پې ونه کا. حضور مبارک پې غلی پاتې شو. په لار باندې روان دي چې وی کته د لارې په یو غاړه باندې یو مردار خر پروت دی. هغه خر ټول په خپل منځ کې زری زری شوی دی، جدا جدا شوی دی. حضور مبارک چې کله دغه خر ته وکته بدبویي ترې لمتله، مرداره پرته وه. حضور مبارک د دوانو جانو سردار فرمای اینا فلان و فلان، فلان کې صحابی فلان کې صحابی چرته دی. د دوانو جانو سردار آقا نامدار خدمت کې دوانو صحابه حاضر شو او حاضر خدمت شو او بیا عرض کوي اے د الله محبوبا قربان تاسو حکم کوي، تاسو مونږ رو بللو. حضور مبارک ورته فرمای کلا من جیفت هذا الحمار، د دې خر نه د دې مردار نه خوراک وکې. دغه دوانو صحابه حیران پاتې شو، په تعجب کې شو چې حضور مبارک خو چرته په مرداره خوړلو باندې حکم نه دی کړی، نن مونږ ته ولې په دې باندې حکم کوي چې دا مردار او دا خر دا اخره.
دا صحابه من یکل من هذا څوک به د دې خر نه څوک به د دې مردار نه خوراک کوي. د دوانو جانو سردار آقا نامدار محمد عربی صلی الله علیه وسلم ورته فرمای ما نلتما من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل منه. تاسو چې اوس کم تناول کولو کم خوراک مو کولو د خپل رور غیبت مو کولو زما د صحابي غیبت مو کولو من عرض اخیکما آنفا اوس تاسو چې د کم رور غیبت کولو اشد من اکل منه دا خود د خوراک نم هغه غیبت زیات بدبودارو. خو یاد ساته اے زما صحابو زما صحابی خو گناهګارو د رب په دربار کې توبه وستله داغه توبه رب ذوالجلال قبول کا او هغه صحابی د رب په دربار کې پاک طاهر پیش کړي شو او ورته فرمای والذی نفسی بیده دا الله نبی فرمای زما د خدای په ذات باندې قسم وی د چا په قبضه قدرت کې چې زما جان او نفس ته ورته فرمای زما د ماعز بارکه بدموای زما د ماعز بارکه خلاف ورزی مکوي او زما د ماعز رضی الله عنه صحابی بارکه خپل زبان غلط میں استعمالوي. دا الله نبی فرمای انه الان اس پدې وخت کې پدې سات کې لفی انهار الجنت اغا په عام جنت کې نه بلکې د جنت په نهرونو کې ینقمس فیها د جنت په نهرونو کې حضرت ماعز اسلمی رضی الله عنه غوپی وخی او په جنت کې دی. سنن ابی داود کې کتاب الحدود کې دا روایت موجود دی. نو د دې روایت نه یو دا پته لګیدا چې حضور مبارک پزمکه باندې خپل ځای کې دی مبارک فرمای انه الان اوس په دې وخت کې ماتا جنت ښکار کیږي او په جنت کې ماعز اسلمی پنیرونو کې غپی وي او د دینه دا پتم لګي چې څوک د خپل مومن مسلمان غیبت کوي نو هغه غیبت کولو دا لوی ګناه دا. حضور مبارک خپل صحابه د غیبت نه منې کوي. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو د دغه موزی او ګندا مرض نه خپل زمان کې وساتي. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو د غیبت کولو نه محفوظ وساتي.